او بیا تا ته په غوږ کېږدي وی موږ سره وځه بیا 49 کروڑ ثواب تا ته میلاویږي ستا یو مون به په یو کم 50 کروڑه باندې قبلېږي دا بخاری شریف حدیث دیکھا رسول اللہ مبارک فرمائی لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام وبيت المقدس مسجد الاقصى ومسجدی هذا اے رسول اللہ مبارک فرمائی تاسو بسترے دا زیادت ثواب پا نیت بانی متڑی مگر 3 جماعتونو تا یو جماعت بیت اللہ شریف یو مسجد اقصی دے یو رسول اللہ مبارک کوئی زما جماعت دے 3 جماعتونو ناخوا بل جماعت تا بسترا نتڑی پا دی نیت بانی چی ما تا خدای دیر اجر را کئی یو خود سے نیت دے چی علم کے طلب کے کنا آخو بیا دا دنیا روزگار پسیم سفر کولی شي یو داسې بستره تړل دي چې وای دلته ماته 25 اجر دی په جماعت کې خو هغلته چې لاړ شم نو د خدای د لارې جماعت دی 49 کروڑ دی په دې عقیده باندې د 3 جماعتونو نه اخوا تلل چې کم دي دا ناروا دي صرف بیت الله شریف دی چې مونږ په یو لاکه دی مسجد نبوي کې په یو روایت 1000 په بل روایت 50000 مسجد اقصی کې په یو روایت 500 په بل روایت 25000 دي نو عرض می دا کو زه خپله په حرم شریف کې ناستم او یو کس راغی ما نه د مسئلې تپوس وکړ د بالا ماڼۍ یو تبلیغي امیرو ما ته وایي استاد جي الله څه عظیم شان دی ما یې څنګه وی دومره احسان یې په موږ کړی دی چې دا د خدای کور دی او مونږ پکې په یو لاک دی او موږ چې ریوان ته لاړ شو که نه د خدای په لار کې 49 کروڑ اجر موږ ته میلاویږي مخامخ میزاب رحمت ته ناستم د الله په کور کې ناستم والله العظیم چې دا د ریونډي د خولې نه په حرم شریف کې د الفاظ ما اورېده او بیا هلته د والو قدرت مې نه و خو د مجلس نه مې وشړه مې بېدینه مافیانې غوښتې وی صاحب زه پوه نه شم مې بېدینه په دې عقیدې کلمه ولو ځان دې د ایمان نه ویسته تا خو ریون او خپل تبلیغي جماعت په بیت الله شریف بهتر خلک لیونیان دي چې بیا هلته 1 لاک مانځه پسې ځي چې ستا په دې جماعت کې دا میلاویږي